د کابل کندهار لویه لاره له څو ورځو راهیسې د لویو موټر یا بار موټروانانو په واسطه باندې تړل شوې ده. بار موټروانانو لاریون کړی چې له دوی څخه د لارې په جریان کې امنیتي پوستې پیسې اخلي چې هغه قانوني نه دي او بلکې شخصي جیبونو ته ځي. خو دې کار د کابل کندهار لویې لارې مسافرین له ستونزو سره مخ کړي دي. ډیری واړه او لوی مسافر وړونکي موټران هم په ښارونو کې په ځینو ښارونو د لارې په جریان کې له څو ورځو راهیسې ولاړ دي چې خلک له همدې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا چې په همدې تړاو د خپرونې په جریان کې میلمه هم لرو چې د مسافر وړونکو موټرونو اتحادیې استازی به د خپرونې په جریان کې راسره یو ځای سي، له هغه سره په همدې تړاو بحث وکړو. د یو ترڅنګ قلمل لیکو ستاسو اړیکې او نظرونه به هم د خپرونې په جریان کې راسره یې، لکه څرنګه چې د موضوع یادونه وکړه له څو ورځو راهیسې د کابل کندهار لویه لاره د بار وړونکو موټروانانو له لوري بنده سوې ده چې ډېری د هغو موټروانانو شکایتونه دا دی چې امنیتي پوستې غیر قانوني پیسې ځینې اخلي. که څه هم دا ستونزه له پخوا موجوده او تر اوسه پورې دې ستونزې ته د حل لار نه ده موندل سوې. یو خوا همدا خپله د دې ستونزې د حل لار څه کیدای سي، او دویمه خبر دا ده چې آیا دا رښتیا هم د حل لار ده چې لویه لار دې بنده کړلی سي چې له کابل نه تر هراته پورې څو ولایتونه سره نښلوي او ټول مسافرین دې په لارو کې د ژمي په دې ساړه موسم کې پاتې سي. سلامونه او نیکې له قدرمنونکو بیا هم خپل میلمه ته ښاغلی سلیمان مومند د مسافر وړونکو موټرونو د اتحادیې نماینده ته ښه راغلاست. مومند صاحب تاسو ښه راغلاست. له دې ځای نه به یې پیل کړو چې دا ستونزه په څه ډول ده او بالاخره له څو ورځو راهیسې دا لاره بنده ده او خلکو ته څومره ستونزې راپورته کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه د مخکې جناب ترکي صاحب تاسې د ژوندون نړیوالو ټلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بیا په بښنې سره چې دا لارې لږ بندې وې او زه له بل تلویزیون نه راووتم دلته راغلم. دا څو ورځې کېږي چې د هیواد په لویو لارو کې یا د هیواد په ولایتو کې د افغانستان باربري موټروانانو یا د باربري بخش موټروانانو خپل موټران درولي وو. خو هغه هم چې درېدلي وو یو مشکل یې درلود. مشکل دا و چې غیر قانوني اخاذې په لارې ترې کېدلې. زه د افغانستان د ترانسپورټي شرکتونو ویاند یم، خو داسې وایم چې موږ د ترانسپورټ په عرصه کې موږ له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ یو، لکه نشتون د اډو یا ترمینالو، سړکونه او پلچکونه هم خراب دي. په مجموع کې موږ ترانسپورټي ترافیکي او امنیتي ستونزې لرو. خو دا خپل غږ هم ولسمشر ته اړونده ارګانو ته وزارت ترانسپورټ ته جې کړی دی او خپل غږ هم ورته کړی دی د موږ ستونزې راته حل کړي. خو بدبختانه چې په دې هیواد کې څوک د قانون ته ژمن نه دي، د هغه ټول ورته ژمن نه دي. موږ مشکل لا حل نه څه بیا په دې لویو لارو په اوږدو کې تر پولیسو یا مثال د خلکو غیر قانوني اخاذې کولې تر دې پورې چې د باربري موټروانانو موټر ودرول. موټروانانو چې موټر ودرول هغوی ویل چې موږ ستونزې حل سي، او په دې اواخرو کې ولسمشر یو فرمان ورکړ چې اتحادیې د ترانسپورټي د لغوه سي او شرکتونه د فعالیت وکړي چې دا باید یو په یو دا کار نه وای سوی، ځکه دغه اتحادیې په هیواد کې دننه قراردادونه لري له ښاروالۍ سره، له نورو ارګانو سره، له انجوګانو سره، له خارجانو سره. په مرور د زمان باید ترقي وکړي او داسې یو معیار شرکت ته کېښوده چې هغه په خلکو باندې کمرشکن و، د خلکو زور نه ورته رسېده. بالاخره موږ بیا د غږ ځکه وزیر صاحب ته ورته چې دا کار قانوني نه دی. موږ هم طرفدار دي چې د موږ اتحادیې په شرکت باندې تبدیلي سي، مخ په وړاندې موږ لاړ سو، د موږ اتحادیې باید شرکتونه معیاري سي. خو په مرور د زمان د هیواد د اقتصادي بحران سره سم، د هیواد د اقتصادي اوضاع سره سم، د خلکو د ترانسپورټرانو د اقتصادي اوضاع سره سم او موټران هم دغسې یو چا ته ویلې چې 2015 راوله 2014 راوله ملګرو ته له خارجه راغلی دلته ناست دي 2015 لپاره سړک چیرې، ورکشاپ چیرې او د هغه لپاره زمینه د فعالیت چیرې ده. په هر حال موږ د ستونزې او مشکلات درلودله. خو بیا د باربري موټروانانو چې موټر ودرول هغوی ویل چې له موږ نه عسکر په زور پیسې اخلي. دا وخت د موږ د هغو په کار باندې کار نه درلود، خپل موټر یې ودرول. خو بدبختانه چې د موږ دغه اعتصاب سیاسي رنګ واخیسته. بالاخره هغه خلک راووتل، خلک شاته ودرېدل. هغه مافیا، هغه خلک چې د هغو موټران د هیواد په لویو لارو باندې بلندتوناژه موټر دي، سړکان خرابوي، د 10 ټونو په ځای باندې 80 ټونه 90 ټونه بار راوړي او پلیټ نه لري، خط سیر نه ورکوي، کمیشن نه ورکوي. نو چیغې نارې شروع کړلې چې سیکوډا له موږ نه عواید اخلي، وزارت ترانسپورټ دې نه اخلي.
زه د افغانستان د ترانسپورتي شرکتونو په نمائندګي باندې وایم چې موږ دولت ته مالیه ورکوو، ټیکس ورکوو، په مقابل کې خدمات غواړو. نو که له موږ نه سکوډا اخلي په موږ څه فرق دی، که په موږ باندې وزارت ترانسپورت اخلي په موږ څه فرق دی؟ په موږ باندې بې تفکیکه ده، بې فرقه ده چې هر څوک اخلي موږ مالیه ورکوو، موږ د مالیې تابعدار یو. او هر هغه څوک چې د قانون د هیواد د نافذه قوانینو مطابق یا خلاف عمل تر سره کوي، هغوی سره باید قانوني چلند وسی. نو بدبختانه دغه خلکو چې لارې بندې کړې وي د شاته د مافیاو او د بهرنیو هیوادو یا د همسایه هیوادونو د استخباراتو یا د هغو لاسو چې هغوی ته ورته ویلي چې د افغانستان له دولت سره تشنج د ترانسپورت د ادرس نه پیدا کی یا مشکل جوړ کړي چې دوی په د ترانسپورت باندې یو مافیایي فضا حاکمه کی. او هغه غواړي چې بیا د پاکستان موټران په هیواد کې ګرځي، ځکه هغه موټران چې ټیکس او کمیشن نه ورکوي یا مثال بلنتوناژ روان دي یا پلیټ نه لري یا خط جواسایرو پلیټ هم نه اخلي، هغوی او په بندرو کې پیسې راټولوي، دلته راځي خپلو مشرانو ته ورکوي او څه محدودو کسانو شخصي جیبو ته ځي، د ملت یا بیت المال ته نه ځي. بالکل. یعنی مومن صاحب ستاسو که راته ووایاست په دې تړاو باندې چې د کسان چې لاره یې بنده کړې ده د هغوی هغه غوښتنه څه ده؟ یعنې هغه غیر قانوني هغه ډریوران چې هغوی لپاره دغه پورته سه چې موږ د تاسې د منافعو لپاره کار کوو، ځکه دغه مالیات چې تاسې ورکوئ یا د مشکلاتو ستونزې په لاره کې دي، د دې لپاره باید موږ تاسې مدني حرکت وکړو. مدني حرکت ځان ته قوانین لري، آزادی دی بیان ځان ته قوانین لري. مدني حرکت دا معنا نه چې ته نور خلک متضرر کا. د ویل ما عسكر دري اوس راجګ سوي دي دغه خلکو چې د مافیایي سیستم دی په دې هغه باندې سورې غوړولې دي، غواړي چې د ترانسپورت له ادرسه چې ترانسپورتي سیستم یا ترانسپورتي سکتور له حکومت سره مواجه کی ګټې دوی پورته کی شاته د سیاسيونو لاس دی. اوس په میدان شهر کې سړک بند کړی دی، موږ په هیڅ نو ویلي نه وایو د مسافر وړونکو موټرو لپاره اعتصاب نه و، نه مسافربري شرکتونو اعتصاب کړي و، خپل فعالیت یې کوه نورماله، ځکه په دې هیواد کې ډېرې ستونزې دي. او له وزیر د ترانسپورت سره که د اتحادیو د لغوه مسله وه، که د طرز العمل مسله وه چې د شرکتونو د جوړولو لپاره جوړ شوی و، چې موږ له هغو سره په مشوره کې وو. اوس هم موږ نه غواړو چې له خپل وزارت ترانسپورت یا له حکومت سره په تقابل کې واقع سو، موږ غواړو چې د مفاهمې له لارې خپل مشکلات حل کړو. نو دوی راجګ سوله، سړکان بند کړل، د سړکو په هغه ځایو کې ودرېدل لکه په وردګو کې، په دامان کې، په ګریش کې سړکونه بند کړل، موټرانو کې ودرول، خاورې کې واچولې، ډبرې غورځوي، خلک وایي مسافر ځوروي، چې په هر اډه کې په زراو انسانان د اوس ګرځي. د اوس د قندار په اډه کې په کمپنۍ کې که درته وایم چې 2-3 زره نفر دي، نو انشاءالله چې کم به نه وي، خلک ګرځي، پیسې نه لري، د هوټل کې عزتي نه پرېږدي، مریضان ورسره دي، زنانې ورسره دي، په اتاقو کې نه جوړېږي. دا سبا دس په لاس په یو کار باندې پورې کوي، بیا به موږ په دې کې ملامت یو. موږ نه موټر درولې دي، نه فعالیت درولې دي، د ترانسپورت مسافربري په بخش کې هیڅ موټر نه ده نه فعالیت درولې، دا په زور درول سوي دي، هم په شمال کې هم په غرب کې چې راوتلي دي د شاته په سړکو باندې ولاړ دي، لرګي ورسره دي. زه داسې ورته وایم چې ته له یوه عسکر نه چیغې وایې چې عسکر له ما په زور روپۍ اخلي او ما دا موټر ځکه درولې، تا د 50 نفرو مسافرو مخه نیولې ده، د موټر شیشې ماتوي، خلک متضرر کوي، مریضان روان دي، خلک روان دي، او لویه لار دې بنده کړې ده. د تا مخه ولې څوک نه نیسي؟ خو زه د دغه تریبیون له لارې نن لګي زه په دې مطبوعاتو کې دغه کوم چې قومندانان د امنیت چی شي کوي. میدان وردګو کې لار بنده ده، قومندان د امنیت سره ټولو تجهیزات هلته موجود دی، مدیر د ترافیک وسته په قندار کې ستا، په هلمند کې ستا، په هرات کې ستا، په نیمروز کې ستا. ولې اقدام نه کوي؟ ولې هر هغه څوک چې له قانون نه خلاف عمل ترسره کوي هغه ولې د قانون منګولو ته نه سپاري؟ دوی چی شي کوي؟ که چیرې ولسمشر دوی ته غوږ نیولي، نو ولسمشر د امنیت بیخي د له دوی نه واخلي، دا اردو ته یې دې وسپاري، ځکه دا قمندانان خو قرار راته ناست دي د خپلو ګټو لپاره. د دغه اعتصاب شاته د مافیاو لاس دی، غواړي چې تشنج په مابین د ترانسپورت سکتور او د حکومت کې رامنځته کړي او له دغه موقع نه سوء استفاده وکړي چې د افغانستان واقعي ترانسپورتي شرکتونه د دې کار مخالف دي. موږ نه موټر درولي، نه مسافر بند کړي، نه ماډې بندې کړي، نه چاته ضرر رسولی، نه رسوو. د دې سیاسي رنګ واخیست، نور مشکلات یې رامنځ کړل، قمندانان د امنیت قرار په قمندانۍ کې ناست دي. نن موږ په همدې تړاو باندې مطبوعاتي کنفرانس راغوښتی یو په تالار د ریاست ترانسپورت کې زمینی کې، او همدارنګه ما په نورو مطبوعاتو کې په یک تلویزیون په نورو کې دا اوس په مرکو کې وویل چې موږ د دې کار مخالف یو، موږ قانون غواړو، موږ د قانون تطبیق غواړو، موږ له خپل ادارې له وزارت ترانسپورت سره تقابل نه کوو، موږ له هغو سره کوم مشکل نه لرو، موږ غواړو چې خپل مشکلات د مفاهمې له لارې حل کړو. و له ولسمشر نه، له دوی نه په مقابل د هغه ټیکس مالیه کې چې دوی له موږ نه اخلي، له هغو په مقابل په بدیل کې خدمات غواړو، او هغه طرز العمل چې په لپاره د ایجاد د شرکتو موږ ته جوړیږي، یا مثال اتحادیه لغوه کیږي، یا په موږ باندې ټیکس وضع کیږي، که چیرې موږ ته کمرشکه نه وو د هغو غوښتنه کوو چې دغه ټیکس مالیه په موږ درنه ده، موږ نسو ورکولی، لږې راکمه کړه د موږ له سویې سره سم.
که طرزالعمل جوړیږي باید په موږ کې سمبندي وسی د چا 2 لک ډالر دي دغه مطابق د سرمایه گذاری وسی د چا 10 لک ډالر دي دغه مطابق د سرمایه گذاری وسی هر سړی ته د زمینه سازي وسی په مرور د زمان موږ هم د معیاري کېدو طرفدار یو دا هغه د موږ ستونزې دي همدارنګه موږ نور ستونزې لرو اوس موږ اډې نه لرو زه د حیران یم چې د واسکر د 1000 روپۍ په مقابل کې احتساب کوي جنجالونه کوي او په اډو کې چې شخصي ټیکدارانو او هغو زورواکانو قومندانانو نیولې دي من جمله د قندار اډه په هغه کې ملي چور روان دی ملي چور یعنی په د میاشتې په لسګونو لک روپۍ جمع کېږي له 80 لک روپۍ نو په یو بلنامه باندې جمع کېږي نه 1 کیلو واټ برق په 150 روپۍ دی 900 روپۍ له موټره دي 1000 روپۍ د دفتر نه دي څومره دي سرایو دي څومره دي بیا هم یو دکان 3 لک 4 لک روپۍ غوړي هغه ته بیا قرار پراته د همدغه مافیاو لاس دی چې اوس د ترانسپورت غواړي تر خپل سوري لاندې راولي د ترانسپورت له نامه نه سوء استفاده وکړي د سکتور د ترانسپورت او حکومت په تقابل کې واقع کا او دوی ګټه پورته کوي موږ ورته وایو نه موږ له وزارت ترانسپورت له مامورینو له مسؤلینو سره له وزیر نه تر بل چا سره نه چا سره کار نه لرو که د موږ مشکل حل نسه بعد لغه بیا موږ رسمي لارې لرو عریضې کوو زه ورته وایو چې د وزیر یا د معین یا د رئیس له موږ سره مشکل لري او موږ ته قانوني برخورد نه کوي موږ غواړو چې ملي ګټې خوندي کړو نه شخصي ګټې چې د ټول افغانستان د ملت او د ترانسپورټرانو د سکتور په خیر وي موږ دغه طرفدار یو هغه که هر څوک وزیر وي موږ نه غواړو چې خپل ادارې سره په تقابل کې واقع شو موږ خپل حق غواړو که مدني حرکت هم کوو هغه په یو چوکاټ کې کوو داسې چې لارې بندوو تیږې راوباسو او خلک ولو په موټران ګرځو او تکلیفونه خلکو ته جوړوي د دې موږ سخت مخالف یو موږ له دې دا نه منو مننه وړه خبره اړوند اورګانو ته ملي مننه وړه خبره خو سلامونه ونکړي څوک کوم ځای مړ کني ولې مهرباني طریقې سره که چا خبرې کوم د پکتیا ولایت نه تاسو ستاسو ماته سلامونه وایم وعلیکم سلام طریقې سره کرونا ډېر خپل خبرونه دا کوم غوډري چې دا کوم پولیس نه ګرموي نه ځکه چې کور مشر چې کوم غوډري کې مشمونې سکیږي نه دا کدی دا کټونو دا رقم د کور شروع نه کړی پولیس بنا کړی کنه او دا ټول سلوس دی موږ دا وختونه دا چې وایم دا غاټه چرابه نه هغه چې کوم شکاوونه چې کیږي دا کوم غلط چې کیږي دا پولیس په دا څه خاطر کې دا رقم د کورونا کیږي نه په چاکي لري جوړ شوی دی موږ دا وختونه د جهدان او خدای نه ویره وکړي چې دا کومي وکړه یا سی وکړه نور دا شکاوونه دا غلي دا ټول ترتیب ګربار کی په هر ځای کې دا غله دا شکاوونه دا ټول خیانت روان دي په وختي چې کوم روان دي هغه به نه روان دي کنه ظلم روان دي نه به کوم غریب خلک چې دي دا ملي ته غوټي کړي په دې سره په دې بری خو نو غریب خلک نشي کولای چې دا رقم د سیګریټ کې وګوري کنه چې دا موږ دا وختونه طریقې سره په ټول دا غوټه چرواکو خدای نو ویره وکړه خدای نو ریګو په افغانستان ولس باندې رحم وکړي انده شکونه باسه په ربونه پیسې چې وکړه دا نه پوهېږي دا بس تیری کفن کې څه کنه یا نه شدا باس چې نو مخه دا غری باس د کوم پولیس چې پیدات کړی دي دا څه چې پیدات دا غوټه چرواکو نور پولیس رمون دا ګلانی څه زید وسلام وعلیکم السلام ډیر مننه خیر سي کوم مدن چې اړیکه ونیولې خپل نظر به سره شریک کو مومن صاحب یعنی هغه موټروانان چې غوی لاره بند کړی دی دوی مشخصا وختونه دا چې پولیس په لارو کې پیسې نه اخلي یا هم دوی مالیات باندې جاک دي بعضی غوښتنې منطقي دي بعضی غوښتنې غیر منطقي دي دا غوښتنه چې موږ غیر قانوني اخاذې دي دای منطقي دي رښتیا وي غیر قانوني اخاذې او غوغا په ملک کې جوړه کړې ده مراقبت سیار قدم په قدم دی له هغه ایرات شروع دی تر کابل پورې مراقبت به یو ځای خپل ګمرکات نه کنټرولي په ارغندې کې د ما موټر بیا په دې کابل ګمرک کې ګوانتانامو ده آلته چې په میاستو موټروان باندې موږ ورځو چې د مال خو د بانګر کې کته کړی ته پوهېږي تجار دا موټر خو خاصه کوي نه ته ودرې داسې دی داسې دی بيخي څوک د چا غږ نه اوري په دې ملک دای منطقي دي غیر قانوني اخاذې ډېری دي مشکلات ستا د ترانسپورت په ارسا کې ډریور ته مشکلات دي دوته دي وته دي خو بعضی خبرې چې دوی وایي چې لمغ نه دی عواید ترانسپورت نه اخلي سکوډای اخلي دا په موږ ساړه لري موږ پیسې حکومت ته ورکو ماپسه ویني دي نو چې پر ځای کې د حکومت خواخه په هر ارګان کې چې خواخه موږ یالته ورکو کې په وزارت ترانسپورت کې غوړي په بنادر کې مشکل نشته او کې په سکوډا کې غوړي دا موږ هغه نه دی بل بعضی ورونو پرون رئیس دا اعلان کړی چې موږ د وزیر د ترانسپورت نه غوړو دا یو سیاسي جنبه پیدا کړی دی موضوع موږ وایو نه موږ د وزیر په لری کې دوه پر اوستو کې کار نه لرو موږ کار غوړو موږ سیستم غوړو موږ خدمات غوړو د ترانسپورت وظیفه تنظیم او ارزه د خدماتو ده موږ نه لدی وزیر سره مشکل نه بل وزیر سره نه رئیس سره نه بل سره موږ له سیستم سره مشکل دی کچې ته موږ ته خدمات ارزه نسول سیستم جوړ نس
هغه نظم او ډیسپلین جوړ نه سي بیا موږ خپل غږ جګو چې وروره داسې اوس په حاله موږ ته کوم مشکل نه ده پیښ شوی صحیح ده رئیس جمهور اتحادیه لغوه کړلې موږ ورغلي خپل غږ هم پورته کړی چې دا نه دی په دې مامورینو کې مشکل شته خو هغه موږ د وزیر تر غوږه پورې رسولي که چیرې وزیر اجرات ونه کړه بیا به موږ یو کار وکړو دا چې موږ د یوه وزیر د لرې کېدو لپاره یا د یو رئیس سره د سیاسي تقابل لپاره یا له یوې ادارې سره بسته ملک له خوارۍ سره مخ کوو دا قانون نه مني دا اوس وړه چېرته ورسېدل تیل 340 روپیو ته راغلل سبزیجات ټول خراب شول مسافر په اډو کې دغسې سرګردانه ګرځي چې د مال یوه مامور سره مشکل دی نه دا خلاف له قانون نه کار دی ځکه ضرر یې یا مصلحت نزاع له مصلحت نه ډېره ده ضرر یې تر فایدې نه ډېر دی ملک ترې متضرر دی موږ د دې کار مخالف یو موږ دا کار نه کوو موږ د دې حمایه نه کوو موږ قانون غواړو د قانون تطبیق غواړو د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوو د قانوني خدمات غواړو له دولت نه موږ تجاران یو تجار یو حیثیت لري تجار نه جنګ کوي نه لار بندوي نه تشنج جوړوي نه دا کوي د عدم تشدد په فضا کې تجارت کوي د حقوقي او تجارتي اصولو په بنا باندې خپل حقوق غواړي خپل خدمات عرضه کوي موږ تجاران یو موږ دا خبره کړې ده صحیح ده موږ مشکلات لرو ما ویل چې موږ یو دانه ترمینال نه لرو د موږ ترمینالان ټول د قومندانانو په لاس کې دي په موږ باندې یو زورواکي فضا حاکمه ده خو څه وکړو دا ملک دی یعنې د دوی لار څومره منطقي ده په داسې حال کې چې له کابل نه تر هراته پورې ټول ولایتونه په همدې لار باندې بیا موږ دوی سره څه کار لرو موږ دوی ته وایو چې تا خپل موټر درولی تر قیامته یې ودروه باربري موټر دی دی نه راباره مې راباره د ما لاره دی ولې بنده کړې ده د مسافر وړونکو موټرو لاره دی ولې بنده کړې دا بیچارهګان د طیارې پیسې له کومه کې چې پاکستان ته لاړ شي د دوی لاره دی ولې بنده کړې د تا دا مشکل دی چې وروره د ما نه پیسې ډېرې اخیستل کېږي اخاذې ډېرې دي سکوډا ته دې نه ځي پلانای ته نه ځي موټر د قرار په پارکینګ کې ودروه خپله قرار د ټایر څنګ ته څمله بیخي ما بیا زه د تا په کار څه کار لرم موږ له دوی سره کار نه لرو موږ د دوی سره په دغه ځای کې په تقابل کې واقع شولو چې دوی غواړي د موږ له نامه نه استفاده وکړي سړک یې بند کړه د 50 نفره موټرو کې مسافر سپاره و هغه یې راوګرځول ډبرې یې واړولې لارې یې بندې کړلې له زور نه یې کار واخیسته زور او تجارت نه سره کېږي دا خلاف له قانون نه دی موږ په دغه شکل له دوی سره مخالف دوی غوښتل چې د موږ هم خلکو ته داسې وروښیي لکه دوی چې دا د موږ ټول سره ولاړ یو موږ په زور غواړو چې د خپلې غوښتنې عملي کړو موږ وایو نه موږ زور نه کوو موږ خلاف له قانون حرکت نه کوو دغه حرکت دوی چې په زور د مسافر وړونکو بسانو یا د مسافربري شرکتونو په مخ باندې لارې بندې کړلې د غیر قانوني یعنې د حل لار اساس په نظر څه ده څه کار ده چې دوی راجک سي هم مسافر وړونکي هم باربري موټروانان موټرداران او هم د وزارت ترانسپورت د خپل مشکلات د تفاهم او د خبرو له لارې حل کړي او په ولسمشر مې غږ دا دی چې زر تر زره له مسؤلینو سره کینی خبره وکړي راویې غواړي سبا یو تشنج جوړېږي زر تر زره دې ته د حل لاره پیدا کړه دغه کوم طرز العمل او مشکلات او لغوه د اتحادیې او پلانکای دام د خبرو له لارې حل کړي نن په مطبوعاتي کنفرانس کې په د باندې غږ وکړي چې ولسمشر موږ ارتقا غواړو موږ معیاریتوب غواړو مګر دا نه چې موږ یو وریا حلال کړه دا نه چې موږ له دې وطن نه وشله چې ته ما ته وایې چې 10 لک ډالر راوړه بیا زه یو شرکت درکوم دا نه په هر ملک کې د 2 لکو افغانۍ سړی هم کاروبار کولی شي چښتنې د 50 لکو ډالرو چښتن هم کاروبار کولی شي که نه ده داسې په ټوله نړۍ کې موږ هم له دنه سمبندي غواړو درجه بندي غواړو یو په یو د اتحادیې را لغوه کړې ده زموږ قراردادونه چې له ښاروالۍ او له میدان هوایي له انجوګانو له دوی سره پاتې دي د دې حقوقي مراحل بیا څوک طی کوي دا باقیات څوک پرداخي دا باید یار اعلان ته تللی وای هغو ته اعلان شوی وای چې تصفیه د حساب وکړي بیا تجارتي محکمو موږ ته وثیقې راکړي دي هغه باید په جریان کې وای یو په یو یې لغوه کړه که 10 لک روپۍ درلودي فعالیت ورکړه که نه ویشه خیر سکون مدن مومن دا لاره د حل نه ده او د خلکو نه مې دا غوښتنه ده چې لاره خوڅې کوي چې مسافر په اډو کې بند پاتې دي دا لاره د حل نه ده او موږ د دې خلاف یو ډېر مننه خیر سکون مدن چې خپرونه کې مو ګډون کړی ښاغلی سلیمان مومن د ترانسپورتي شرکتونو وایند قدرمنونکو نن خبره تر همدې ځای او تر بیا ښه وخت کې چارې